عوامو د مسایلو طرف ته توجه ورکړه. موږ ته دا نه ښکاري چې زما د صوبې د غریبانانو په ژوند کې څه فرق راغی. ما ته نه ښکاري چې زمونږ د کلو پسماندګي ختمه شوه. ما ته نه ښکاري چې زمونږ راروان نسل، زمونږ مستقبل، زمونږ ځوانان چې دی د هغوی ته روزګار کې اسانتیا پیدا شوه. ما ته نه ښکاري چې زمونږ د صحت په سهولیتو کې څه دغه وشو، زمونږ د صحت سهولتونه خمیلو شو. ما ته نه ښکاري چې د خلکو په ژوند کې څه فرق راغی. دلته کې زمونږ ناظمین صاحبان ناست دي. دا تېر 4 کاله خو دې ناظمینو صاحبانو سره او کونسلرانو صاحبانو سره چې کومه ټوکه وشوه، زما خیال دی داسې په دې ملک په تاریخ کې چېرته داسې چېرته نه شوي. 4 کاله تېر شو، اختیارو ته میلو نه شو، وسایلو ته میلو نه شو. غوټې چې کوم خبرو باندې خلکو نه غوښتي وو، د هغې بیا ورسره اختیار نه و چې عوامو مسایل یې حل کړي وي. نو دا مونږ ستاسو په وساطت د تحریک انصاف نه دا تپوس کوو چې بھئی 14 کاله خو ټیک ته تاسو حکومت وکړو، دا یو تاریخ دی، بلکل دا یو تاریخي کارنامه تاسو وکړه. خو د دې تاریخي کارنامې په بدل کې دې خاورې له تاسو سره وړل، دې خلکو له تاسو وکړل. نن راشئ او د دې حساب کتاب موږ سره وکړئ، موږ ته وښایئ چې دې قوم له تاسو څه کړي دي. بیا عزتمندو که وګورو امن و امان صورتحال بیا خرابېدل شروع شوې. روزانه په بنیاد باندې بیا د پښتنو وینه تویېږي لګیا ده. خو موږ ته نه ښکاري چې صوبایي حکومت دغې طرف ته توجه ورکوي. موږ ته یو شي کې د صوبایي حکومت ته دا نه ښکاري چې هغوی د عوامو د مسایلو طرف ته توجه ورکوي. نن همدغه وجه ده چې هغه خلکو چې چا د تحریک انصاف په حق کې ووټ اچولی و، نن هغوی مایوسه ناست دي او همدې دغه باندې دي چې یاره دا موږ نه کومه غلطي شوې ده. نن که ظفر خان یا د هغوی خاندان دا فیصله کوي چې یاره موږ قومي وطن پارټۍ سره ځو یا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو باندې اعتماد اظهار کوو، نو هغې وجه مې هم دا ده چې هغوی مایوسه شو. 14 کاله هغوی وکتل چې د هغې په نتیجه کې هېڅ کارکردګي ونه شوه. دلته تاج خان دغه خبره وکړه د رمضان پیکیج. اگر رمضان پیکیج اول هغوی نه زیاتې شي، نو هغې نه پس نه بیا نورو خلکو ته میلاوي. که تاسو وګورئ نو هغې کې هر چا پکې خپلواله جوړې دي او عوام او هغه مستحق خلک چې دي هغه ته پاتې دي. داسې ده که نه؟ نن دلته کې که تاسو وګورئ نو د دې ګنډیري یونین کونسل به خبره کوو. که دلته بي ایچ یو ده، دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د لاس بي ایچ یو ده. داسې ده که نه؟ دلته کې که بجلي خوره شوې ده کلی په کلی، کور په کور، دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ده. که دلته کې سړکونه دي، که دلته کې سکولونه دي، که دلته کې کازوې ده، که دلته پلونه دي، دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د علاقې سره د مینې ثبوت دی. داسې ده که نه؟ د پلې ډیم په شکل کې یو ډېر لویه کارنامه دلته کې موجود ده. نن په تحصیلي تنګي کې که 2 نوې کالجونه جوړ شوي دي،
دا د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د علاقې سره مینه لري. مونږ خو 14 کاله ډېر لوی ټایم دی، په دې کې خو مونږ د دوی د لاس افتتاح ونه لیدله، څه داسې څه کارنامه ونه لیدله. هغه نور خو پرېږدی، د دې علاقې د خلکو چې کوم مسایل دي مونږ چاته دا هم ور نه لیدل چې په اسمبلی کې په هغې باندې بحث شوي او د دې علاقې نوم اخیستلی شوي، د دې علاقې مسایلو باندې طرف ته توجه راګرځولې شوي. نه په قومي اسمبلی کې چاته مونږ واورېدل او نه په صوبایي اسمبلی کې مونږ چاته واورېدل. دلته کې که زمونږ غریبانان وړه دي، که هغه مزدور دی، که هغه کسان دی، د هغوی د حقوقو تحفظ هم همیشه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کړی دی. په دې وخت سره خو ډېر خلک را پیدا شي او اواز اوچتوي، خو چې کله 788 لګېدلې وه نو هغه وخت کې صرف جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې هغه دې غریبانو سره وګرځېدل. عزتمندو، د جذباتو نه به کار نه اخلو، دې ته به ګورو چې چا دې علاقې له توجه ورکړې. او دا زه صرف د تنګي تحصیل خبره نه کوم، دا صرف زه د 400 ضلعې خبره نه کوم، د ډي ای خان نه واخله تر چتراله پورې هر ضلعې ته که لاړ شئ نو تاسو به د جناب آفتاب احمد خان شیرپو د لاسونه څخه کارنامه وي. عزتمندو، د خلکو سترګې اوس تاسو ته دي. زه خپل کارکنانو ته دا درخواست کوم چې تاسو راویښ شئ، تاسو راپاڅئ، تاسو ورشئ، خلکو پسې وګرځئ، جرګې وکړئ او دا توجه ورکړئ چې خلکو له دعوت ورکړئ چې راشي، چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کړي. انشاءالله بیا تاسو ګورئ چې د دې علاقې مسایل به څنګه حل کېږي. عزتمندو، په دې موقع باندې که زه یو دوه اهم څیزونو باندې خبره وکړم نو زما خیال دا به زیاتې وي. یو خو د مشرق وسطا کې چې کوم صورتحال جوړ دی، د ایران سره چې کوم زیاتې وشو، دا کوم هلته کې چې کومه بمباري وشوه، مونږ د هغې چې څومره مزاحمت وکړی شو نو زما خیال کم دی. بیا ورسره دا مونږ یو دغه هم دی، خواهش هم دی چې پکار چې زر امن راشي او د دې جنګونو نه څه خیر توقع نشي کېدی. نن تاسو وګورئ، مونږ په دې علاقې کې هغه سلسله نشته، خو د مشرق وسطا د جنګ اثرات دلته کې راغلي، د پټرول او د ډیزل د قیمتونو په شکل. بیا ډېر زمونږ د علاقې خلک چې دي، چونکې دلته کې د روزګار ذریعې نشته، نو هغوی یا سعودي کې یا په دوبۍ کې یا بحرین کې یا کویت کې د روزګار لپاره تللی دي او د مسافرۍ ژوند تېروي، صرف دې دغه له چې خپل بچو له خپل خاندان له 2 وخته روټۍ را پیدا کړي، نو هغوی ته هم ډېر لوی تکلیف دی. نو دې لپاره زمونږ امدا خواهش دی چې څومره زر کېدی شي چې امن راشي او دا کم ظلم او زیاتی چې ایران سره کېږي چې دا دې رکاو شي. بیا ورسره زه د مرکزي حکومت نه دا کم 2-3 ورځې مخکې چې هغوی د پټرول او د ډیزل کم قیمتونه سیوا کړل او دا کم ظلم د قوم سره وکړو،
د هغې هم څومره چې مزاحمت وکړی شي نو زما خیال کم ده. دا قیمتونه د دې اثرات چې دي دا به هر یو کور کې او هر یو کس به یې محسوس کوي ځکه چې که هغه پټرول وي او که هغه ډیزل وي دې سره ترانسپورټ شعبه تړلې ده دې سره زموږ زمینداري تړلې ده دې سره د هر یو شی چې دی یو ځای نه بل ځای ته تګ چې دی هغه تړلی دی نو په دغې حوالې سره په هر یو شي کې به دا ګراني به راځي به مونږ مرکزي حکومت ته وایو چې که تاسو عوامو له ریلیف نشئ ورکولی نو کم از کم په دې حالاتو کې ټیکس کې اضافه مه کوئ کم از کم په دې حالاتو کې د ګټې سوچ مه کوئ دا اوس هم چې کم قیمتونه دوی سیوا کړل په دې کې د ټیکس کې اضافه کړې ده په پټرولو کې څه خو هغه دغه قیمت یې راکم کو خو 1.80 روپۍ ټیکس و د هغې نه اتیا لرې کړو 80 روپۍ اوس هم ټیکس ساتلی دی هر لیټر کې دا مونږ وایو چې دا ظلم دی او دا زیاتې دی دې قوم سره دغه شانتې په ډیزل کې چې کم ټیکس دوی وصولوي دغه مونږ ګڼو چې دا زیاتې دی دا دواړه څیزونه چې دي دا واپس کېدل پکار دي ځکه چې دا د دې قوم د برداشت نه اوس نوره خبره وتې ده او که دوی دې طرف ته توجه ورنه کړه نو بیا به مجبورا مونږ به هم راوځو او د دې قوم نمایندګي به کوو او په روډونو باندې به بیا ناست زه